خو د شب قدر مطلب څه دی؟ دا یو شپه موږ ته څه ښیي؟ وایي ته د اعمالو قدر کوه، اعمال او الله به ستا قدر کوي. دا موږ ته یو فلسفه راکوي. په دې یو شپه موږ ودرېږو. دې وجې نه یو بابا نه چا تپوس وکړو، بزرګ بابا ته چا وویل جي د شب قدر مې ډېر ارمان دی چې دا شب قدر راته نصیب شي، چې د دې به څه علامات دي. هغه تېرې بچیا څه به دې سر خوږومه، یو خبره درته کوم بس، دا ځان سره وتړه په لمن کې، په کار به دې راشي. وایي څه علامات دی؟ وایي فارسی کې ورته شعر ویلو، وایي ای خواجه ای خواجه چی پرسی ز شب قدر نشانی، ای خواجه چی پرسی ز شب قدر نشانی، هر شب شب قدر است گر قدر بدانی. غرنگی و ای بچیا د شب قدر ست پوس کې آسانه فلسفه درته خیمه چې د کمې شپې او د کمې ورځې تا قدر وکړو، هم اقه شپه ستا دپاره وغه ورځ ستا دپاره شب قدر شوه. او چې د کمې شپې دې قدر ونه کړو، د شپې را پانسېدې، څه نیک کار دې پرې ونه کړو، نو ستا شب قدر خو نه ده که نه؟ ستا په شب قدر کې سایلنټ دی، سایلنټ موډ دی وروره، خوب خرارې به دا قصې دي پکې، ابتدای د روټۍ او انتهایم د روټۍ، دقه شی دی پکې بس. نو د شب قدر خلک تپوس کوي، خو د یوم القدر څوک تپوس نه کوي. شب قدر کومه شپه ده؟ دا هر سړی تپوس کوي، دا څوک هم تپوس نه کوي چې د قدر ورځ کومه یو ده، یوم القدر کوم یو ده. یوم القدر او لیلة القدر اقه ده چې د کومې ورځې تا قدر کړی، په کومه ورځ کې د الله راضي کړی دی هغه ورځ هم د یوم القدر ده، چې په کومه شپه کې د الله راضي کړی هغه شپه هم د لیلة القدر ده. تا ته به لیلة القدر نصیب کېږي یا به نصیب کېږي؟ د هغې نه یو شپه وړاندې په 19 رمضان باندې الله راضي که ستا اقه شپه شب قدر شوه. ته په 10 رمضان په ورځ باندې الله راضي که، بلکې د رمضان نه مخکې د محرم په میاشت کې الله راضي که، ستا دپاره محرم شب قدر او یوم القدر شوه. نو عزتمندو که په کومه ورځ تا انصاف وکړو دقه ستا یوم القدر شوه، په کومه ورځ تا ذکر وکړو دقه ورځ ستا یوم القدر شوه، په کومه ورځ باندې ته د غریب په کار باندې رالی دقه شپه دقه ورځ ستا یوم القدر او لیلة القدر شوه، په کومه ورځ تا بچو سره انصاف وکړو، تا ګاونډي سره انصاف وکړو، تا غریب سره انصاف وکړو، تا عزتمندو خپل ملک سره انصاف وکړو، ته د چا په کار باندې رالی دقه ورځ عزتمندو ستا د قدر ته. عزتمندو د بل په کار باندې راتګ خواخوږي، زړه خوږي. ما تفسیر دلته پڑھاوم، تفسیر کې علامات بیان شو چې صحیح مومن کم دی، یؤمنون بالغیب چې په غیب باندې ایمان، ویقیمون الصلاة مونځ ظاهري اعمال یې درست، ومما رزقناهم ينفقون او د نور مسلمانانو کوم لږ خیال ساتي کنه، په ټول مال باندې نه ناست، د خپلې لور د خپلې خور د دې څیزونو خیال ساتي. نو د دې وجې نه عزتمندو د بل مسلمان غم کول حالات ډېر ګډوډ دي. نو دا اعتکاف والا دپاره لیلة القدر ده، د اعتکاف والا دپاره ورځ هم یوم القدر ده. نو دا موږ له الله رب العزت عزتمندو لږه موقع راکړې ده، یو څو ورځې دي ګینې بیا دا ټول دی، وایي نن دی که سبا دی او دا مال د زرغون شاه دی او دا پاتې دی عزتمندو.